باب بول السبي باب دې په بیان د بول د سبي کې یوسیب الصوبه د ماشوم بول دې میتا دي هغه جامې ته ورسیږي دا جامه به ویندي او کنه به ویندي سبي هغه ته ویل کېږي چې د پیتا د مور د تینه مخکې جدا کېږي نو هغه ته سبي ویل کېږي سبي قبل الفتام هغه سبي دی چې د مور د تینه جدا شوی نه وي چې جدا شي نو قبل الفتام دا بول سبي دی چې غذا اخري نو هغه باندې بس د دې اطلاق نه کېږي ګوره وایا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال لي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بن بنت محسن رضي الله عنها دا ام قیس ابن محسن اسد دا د عقاشه چې د خور ده د دینم امینه وا مشهور صحابیه ده مکه مکرمه کې قدیما د اسلام راوړو به هجرت مدینه منوره ته وکړه او الله تبارک وتعالى ډیر عمر دې ته ورکړو په سبب د برکت د دعا د پیغمبر علی السلام نبی علیہ السلام ورته دعا کړو الله دې ډیر عمر درکې عمر درادو وګد عمرې وایا وګور لم یکل طعام خوراک نشل کول شاب مناسب فاجلسه نکینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی حجر پچا کې پغیږه کې ځکه معشوم سره بمینه کې معشوم سره مینه وکې دا باز علاقو کې د معشوم سره مینه نه کوي کولینا ناغه کې واهلا وګرځوا کولم کا نو دی وجنه دا ټول سيزونه چې نو دا جایز دي ینه نفرت مکوا هي وګوره دا پلاني ولیم معشوم را سره او په دې کې څه شرم دی دا معشوم څنګه پیدا شوی حالت خو هغه سوچ کې نه راځي او خالی ګرځول دي سوچ کې راځي خدای دې بیا خو باسي فبال ذلك الابن على ثوب جاوید نبی علیہ السلام فدعا بماء نبی علیہ السلام براوت فنذحه او ځان پوی کا فنذحه نبی علیہ السلام او بيولدا او ویا لوړی دا او ولم يغسله وی نوین زلا دا جاما حدیث نه معلومیږي چې بول د سبي نزحه پکې کافی دا نزحه پکې کافی دا دا د دې وجننا چې دا بول د معشوم نجس نه دي نه دا بول د معشوم نبی له سلام په وینځلو کې تخفیف کړي دي وینځلو کې تخفیف کړي دا معنا ته نه مراد ده دا په هغه صورت کې چې معشوم وی په پيو باندې گزاره کوي که خوراک وک په جهاد د تعزیه باندې به غسل واجب ده غسل واجب احنا وینا بول چې دنو نجس دي دلته مراد نه غسل خفیف مراد ده ظاهر حدیث ته مراد نه ده اغي تعویل کیا اغي داوی دلته نبی حمل له پچابانی نصح په غسل خفیف باندې تعمیر په نصح سرا پر رش باندې دینه شوی ده لکه امام ترمذی روایت نقل کړي فرشه علیه او به په باندې اوشندلې او بل روایت حضرت عائشہ نقل کړي دي هغه وی نبی رسول الله تا یو معشوم را ورغه کې نو فبال علیه فصبه علیه بل روایت کړي فاتبعه بوله دا او به د معشوم په بول په تابع کړي ولم يغسله او غالب داده غسل په معنا د نس یو هغه سره راځي ارسال الماء بيول د اوبو اگر که مبالغه په وینځل او به په واچولې کتلاړي دل کې ونکو وی نه مخلي نو ذکر دا نبی له سلام لفظ غسل په بول د جاریه کې استعمال کړي نصح په بول د غلام کې معنا دی کې غسل خفیف دی د دې پخ سره یو فرق امام طحاوی ذکر کړي وی بیل بول د غلام لذیق مخرجه یکون فی موضع واحد هغه کې نصح کافی دا صب الماء فی موضع واحد واړه دا کافی دا په خلاف د بول د جارینا فان مخرجه وسيع فيقع فی مواضع فلا بد فيه من الغسل بیا به او بتابع کا او نصح په معنا د او رش په معنا د غسل سره د هم را دي وګورا دلیل په صد احناف د پارا هغه اسماء رضی الله عنها وی نبی له سلام نه تاسو کو داز جامه وینځما د دم د حیض نه نبی له سلام فلتقرسه ثم تنزعه بالماء نزح وکا معنا وینځ په اوبو باندې وینا د حیض نجس ده کنه دا په دی باندې اجماع ده هغه نجس وینه چې ویندې
حدیث کې تعبیر په چا سره شوی دی؟ په نسخ سره شوی. نو معلومیږي نسخ نه مراد غسل خفیف دی، نه مراد دی. علماء اختلاف دی د ماشوم دا بول به څنګه ویني، دې کې اختلاف. درې مذهب دي. دا درې مذهبه د ماشومې بول وینځلو کې درې وجې دي. صحیح مشهور دا دی چې نسخ کافی دا غسل خفیف په بول د سبي کې نه د جاریه بلکې د جاریه بول به وینځي لکه د نورو نجاساتو په شان تا. دویم قول دا دی نسخ په دواړو کې کافی ده. دریم قول دا دی نسخ په دواړو کې کافی نه ده. دا یو روایت د امام ابو حنیفه راغلی دی. او څوک چې وایي وجوب د غسل د دواړو باندې احناف موالک اهل کوفه دي. خو دلته چې دا سب رش راغلی په معنا د غسل سره دی او احادیثو کې نسخ په معنا د غسل سره استعمال شوی ده. آیا وبه قال حدثنا مسدد بن مسرد والربيع بن ابي ابو توبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك قال عن لبابه بنت الحارث رضي الله عنها وعنه قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه فقلت نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیږه کې دا حسین ابن علی رضی فبال ذلك الابن عليه على ثوبه فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم البس ثوبا بل جامه واغون دا ما تراك واعتني زارك الذي بال عليه حسين رضي الله عنه حتى اغسله. نو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. غسل خواغی کې راغلی دی. لیکن امام شاه ولی الله رحمه الله ویا دا د جاهلیت دور هغې کې دغه چې دنو فرق دا موجود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ویلي چې یغسل وینځلی به شي بول د انثی او دې کې به نسخ کولی شي. دا په جاهلیت کې د نبی علیہ السلام دا حکم برقرار هغه پرېښود او د دې دواړو په مابین کې فرق وکړو. هغه د دې وجې نه چې بول د غلام یا د دې وجې نه چې د غلام بول دا خوریږي مناسب ورسره تخفیف دی. بول د جاریه په یو ځای کې وي مناسب ورسره سهولت. دویم فرق دا دی چې بول د انثی اغلظ وي انتنی وي د بول د ذکر نه. او دریم تخفیف ځکه پکار دی چې ترغیب ذکر ترغیب فیه النفوس په ولد کې ترغیب وي او انثی چې کوم دی هغې کې دومره رغبت نه وي طبیعت نفرت. د الله قدرت کامله دی په دې باندې چې خدم هغه نر بچی ته خوشحالي خدم خوشحالېږي باید چې ښځې هغه ته ماشومې ته خوشحالېدلې هغې هم نر بچي ته خوشحالېږي. نو ځکه دلته رغبت موجود دی په نسبت سره چاته ذکور په د انثی ته رغبت موجود دی. ماشوم خل ډېر اخلي ډېر استعمالي دا بول ډېرې کوي او انثی دومره رغبت خلک نه لري او که یو نیم سړی اخلي هغه هم د ښځې نه ویرېږي. وایا وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى وعقاص بن عبد العزيز بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محمد بن خليفه قال حدثني ابو الصهبي رضي الله عنه قال كنت اخطب النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال فاني قطعت. دا ابو سمح راغلی دا د نبی علیہ السلام مبارک خادم د دینوم ایاد الصحابی دی یو حدیث ته نقل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آزاد شوی غلام دی. دا ځکه ما خدمت د نبی علیہ السلام کوله فکانو نبی علیہ السلام اراده وکړه یغتسل غسل وکړي. قال وبیل نبی قال ولنی قفاکا وی واړه مخ پر زمانہ قفاکا فاولیه قفای سټ بمې واړو فاستره پټ بمې کې نبی علیہ السلام به په دې سټ باندې دی باندې باندې پټ وایا.
سواء فی کونها نجسا خو البته بول ټولې نجسې دي خو وینځلو کې فرق دی درې وجې دي وویل چې بول د غلام درې وجو نه هغې کې تخفیف راغلی بول د جاري کې تخفیف نه ده راغلی وایه ينزح معنا بدا کې یغسل خفیفا غسل خفیف باندې بویندې وایه ما لم يطعم الطعام ولم يبلغ الفتام کاغې ته ورسېدل بیا بولې ګوره نجسې دي وایه ولم يذكر نه ذکر کړي هشام لفظ ما لم يطعم خدا زیاتواله کړي هشام په حدیث کې په حدیث چابانه ابن ابي عروبه باندې دا زیاتواله کړي وایا فاذا طعم الطعام غسل جميعا وایا عن امه دا ام حسنه دنون خیرته وا دا د ام سلمې رضی الله عنها ذات شوی وینده دا قالت دا ام حسن وی وایا فاذا طعم الغلام غسلته بوله وكانت تغسل بول الجاريه قبل الطعام ورسر وي وبعد الطعام بول الجاريه وینځلا قبل الطعام وبعد الطعام وایا باب د ازمکه ته چې دنو بوله ورسیږي کیف یطهرو د ازمکه به څنګه پاکه وایا یو عربی راغی د باندې سړی راغی د مېری سړی راغی عربی جمعه ته داخل شو نبی علیہ السلام ناس فصلد اعرابی قال ابن مبدتا ذات وال ابن عبدتا کړه دې ورسته دې قول نه چې فصلا اغینه زیات کړه څه شی لفظ رکعتین ابن سرح دا ذکر کړه نه دې و دو رکعات مونږ وکا ثم قال بدعاء کړه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا هذا الله په ما رحم وکي نبی علیہ السلام دا نور د خدای به خباسي دا سي دعا وکړه نبی علیہ السلام ورته ویلي عربي دعا چل نه درې باندې د مېری سړې لقد تحجرت واسعا پتا کی سره دې تنک اغه شي چې الله تبارک وتعالى ډیر پیراخ کړو چې د الله رحمت ده علی رحمت پیراخ ده ولیکن تا منع د الله تبارک وتعالى د رحمت دی وکړه دعا دی وکړه منع د اغه شی چې هغه کې منع جایز نه ده جایز نه ده بل روایت کرا دی د اعرابی دا باندې مېری نه راغلو امام داری قطنی دیاتواله کړي ده چراغ دروازه کې اعرابی وکنا یا محمد چیغه ول نبی علیہ السلام ته هغه په جنله چې وې کتلو اعرابی ماما خو راغله خبره کوي وته مت ساعه قیامت بکلوی کله به قیامت را دی نبی علیہ السلام ورته ویلی اعرابی باندې چی ماما ما عادت لها سدی ورته تیار کړی چې قیامت پختنه کې هغه دومره وخیارو هغه د الله پیغمبره ما د قسم په هغه ذات کې ته په حق را لګلې نمی ډیر منځونه کړی نمی ډیر روجی نیولې نمی ډیر عبادتونه کړی خو دومره مسله ده الله سره مې ډېره مینه ده استاد سره مې انتهایی ډېره مینه ده تا سره مې ډېره مینه ده نبی علیہ السلام ورته او فرمایل انت مع من احببت چې چا سره دې مینه وي حشر میدان کې استاد پورته کېدل بم د اغه سره وي چې دا خبره وکړه او دا دعا یې وکړه نو ثم لم يلبس درنګ نه نو تیر شوی د جماعت آدابونه خبر نو د جماعت په طرف ګونج کې ودرېدل شعر او باسو چرچر میتازي شروع کړي تپوس ته ګور سمره د عقل مندي او خيار او دین خبر نه جماعت د آدابونه وسم بعد خلګي هغه د آدابونه خبر نه وي د علماو د دې آدابونه مفتیانو د دې آدابونه خبر نه لم يلبس ان بال في ناحيه المسجد فاسرع الناس اليه خلق چالا کی توجه
فنهاه نبی علیہ السلام مانا کړ توجه ما پښتو کې وایي کنه ما عربي کې دی ما معنا بن شب سکه د خدای مسلمان دا دې څه وکړ نبی علیہ السلام مانا کړ د پرې دی ځان تشکی نبی علیہ السلام ولی مانا کړ دا غي وجه داوا نبی علیہ السلام مقصد دا خو یو دار عربي دی ناپوهه د جماعت ادب نه پیژني خلال یو کون کې بوله وکړ وست ورته مکه خو تا ته وګوري هغه تیار بوله شروع کړی دي و دې کې بوله کوي ولې سقي صدا ولکه ته څنګه چیغي وهه څه خبره ده شي دی ټول جماعت کې بوله بندې خو نه یو خدا وجوا اوس یو دې کې کوي مختاوي راتاوي نو شیخ ورته راتاوي کړه نور طرف ته ډزې کوي نو دغه ټول جماعت به ککړ شي دا یو دویم دا د نبی له سلام مقصد دو بول کړي سړی تنگ کړي سی کړي د مینس کې ولې بندوي اسیم جماعت پرې د چې خب بول وکي طبيعت تشکی به پرې د چې تش نو نبی له سلام زکه ویل نبی انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وس طریقه خي صبو عليه واړوي په دې باندې سجله ممائن یو غټه بوقد او بونا او ذنوب ممائنا سجل بوکې ته ویل کېږي او بوب کې لګي وي کډيري وي ذنوب هغه بوکې ته ویل کېږي غټه بوکه چې دو بونه ډکوي حدیث نه یو دا مسله معلومه شوا نجاست د بول د ادمي دا مجمع علیه مسله دا اجماعي مسله دا اجماعي چې بول دا د دا نجس دي کبیر او صغیر کې فرق نشته ده او البته په صغیر کې غسل خفیف راغله دویم احترام د جمعات د اغزار نه د ګندایو نه ساتي امدارنګ زمکه پاکيږي بسب الماء عليها جمهور علماء او په واړه و پاکيږي چوبلاله پاکيږي احناف به احتیاط د پاروي چې کم دی باندې بولی کړی دي نو دغه دی کو په واړه ډیر او لال ش ډیر خده او کدا سي جمعات میندوي نکېږي نو دغه خاور کام دی دا وکنه او د دې باندې سره واخله د دې باندې چې دینو اگر واخله دا خاور استوا چو او که پرش وی یا پرش ته کیږي نه وی وه نو هغه داسې وک کپڑا را واخله او بو باندې لمدکا وی سلوا هغه لاړه صفاکه بیا کپڑا لمدکا بیا وسلوا بیا کپڑا لمدکا بیا وسلوا نو په دې باندې پاکيږي یا دا او په واچو چې دا بول زایش وی دې نه زایل کیږي بس زمکه پاکيږي او بل حدیث نه معلومه شوا نرمي د جاهل سره وکا تعلیم ورته وکا سختی ور سره مکوا سوختي مکوا تعلیم ورکا بل روایت کرا دی نبی علیہ السلام ویلے انما هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا البول اے دا جمعتون دی دا کې دا د بول د پارا د اقذار د پارا نه دی جمعتون لذکر الله الله ذکر د پارا دی صلات د پارا دی قرات د قران کریم د پارا کتاب کې بول شروع کړ خل خدا کار نه کوي کنه چې دا سه نرم طریقې باندې اوه نو په ایمان او هغه به دا کارو کی اس کلم نه کې څنګه تعلیم ادب ورک وایا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير يعني بن حازم رضي الله عنه قال سمعت عبد الملك يعني بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل عن معقل بن مخلد قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الى الغسل قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما قال عليه من التراب فالقوا واهلكوا على وګورنا احنا په دلیل نه فالقوا خارج من المسجد واحرقوه على مكان ما او په دغه ځوانه او بوا چوي على المكان د هغه ځای باندې چې خاوري نقل شوی دی لپاره زیادت تنظیم د پاره زیادت تنظیم د پاره تاسو دا کار هغه دا وکيو نو امام ابو داود ویا ندی وجنا وهو مرسل ابن معقل چې تابعی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم امام شوکانی وی دلتا سند دینه دا روایت مرسل ده خو سند چې کوم دی صحیح ده اگر کچې دنو احادیث د باب ندی وجنات د نور روایتونو د دې لپاره قوت معلومیږي د دې حدیث د دینه ما سوا نور موصول روایتونه راغلي دي
هغه مرسل ندي موصول دي یو روایت ابن مسعود نقل کړی دی دارمی دارقطنی نقل کړی دویم روایت د واصل ابن عقان راغله امام طبرانی امام احمد نقل کړی دی امام ابو داود ذکر اعتراض کوي روایت مرسل دی ذکر دا روایت موافق د روایت د احناف سره هغه کې امکان وی خاور و چتکا کني به دغه طریقه چې جنو دا وکا نو ځکه امام ابو داود په باندې اعتراض وکړ وایا باب دې په بیان د پاکوالي د زمکه کې دای به ست کله چې زمکه وچ شي زمکه باندې بولې وچ شو د زمکه پاکواله ده وایا او كنت مذابيت في المسجد زود کېدلم په چا کې په جمعات کې چې دنه ود کېدلم نو دی وجنا یو سړی اراده د مونږ لري په جمعات کې ود کېدې شي بغیر د مانځنه نشي ود کېدلې جمعات کې خوب څنګه دی امام مالک رحمه الله وای یو سړی کور لري یو نه لري کور چې لري په جمعات کې ود کېدل مکروه دی کور نه لري جمعات کې ود کېدل جایز دی جمعات کې ود کېدل هغه جایز دي خو خلاصې دراوځي طالب مولا د پاره جمعات کې ود کېدل جایز دي د امی سړي د پاره ناجایز دي د څه وای چې دا څنګه بعد خولي مولا او طالب ته دا شی جایز دی او امی ته ځکه طالب مولا هغه کور لري علم کې سبق وي حاصله جمعات کې ود کېږي محلي والا سړی جمعات کې ود کېږي نو باندې ود کېږي هغه ته جایز نه دی وایا كنت فتن زوامر شابن زوانما عصبا د نکان ډیر لري ما خذب سمسترګي وتني وكانت الكلاب تبول او خذ هغه چې کوم دی اسپیانو دی به بول کول په جمعات کې مخ شاړه ولا جمعات کې وایا فلم يكونوا صحابه يرشون شيئا چې والی په دیوان یو شی دوب من ذالک وجد دی بول نه کشفي به بول کړي سار مرء وهل هغه پاک شوي زکات الارض يبصها شابا باب دې په بیان نجاست کې چې لمن ته ورسیږي وایا نو اوتیلو ذیل زمال منډي رود د لمن مکبانه لګيږي پس مزم فی مکان القذر هغه ځکه چې زی قذر یالته ګندګي نجاست موجود وي وایا نبی علیہ السلام ورته ویلو طهیره سالمن پاکی ما بعده بعد المكان الذي يعني المكان الذي بعد المكان القذر د دنګندګي زنه ورسته چې کوم مکان دی هغه پاکیا نو معنا دا فهذه الطريقه الثانيه بهذه دا په بدل د طریقې ولا کې ده ذکر تعالی دویم لار باندې لاړې امدارنګا د استاد په خونه چې کوم سيزونه نختی و هغه سيزونه ګندګي وچ نختی و اول لار کې نختی و نو هغه وچوا هغه ولګي لا دا دویم لار باندې لاړې دا صفا هغه ولته نه پری وتل بس بیا پاکواله شو دا دویم لار د اول لار کې چې کوم شی نختی و نو هغه د پاره دا یو طهیر ما بعده هغه مکان د قذر نورسته دا دویم زی اقوال دی چې نو هغه دا پاک خو مراد دا دی چې دلته د نجاست ګوره وچوي کلونوي هغه په دې باندې نه پاکي وایا نو هغه ورته ویلي په دې موږ ولاره د جمعه ته بدبو یدا نو څنګه وکړو چې کله باران وشي سوکو دا چا ویل امراه من بني عبد الاشهل دا یو صحابیه خزدا نو می معلوم نه ده نسب معلوم صحابیه دا نو جهالت پر روایت کې نراولي ځکه امت په دی باندې اجماع ده چې صحابه كلهم عدولنا نو دی وجنا او محمل د حدیث دار چې هغه موزه ده امدارنګا پانه دا وغیرهما دا په دلک باندې پاکيږي په طاهر ځبانه خودلتا الت تصریح د ذیل نه دراغله لیکن معنا دادا دلته تصریح راغله پر رتب باندې داغه صورت کې چې وچوي او کچې ته دا چاړوي او سورسيزونه وي هغه چې نو دا سریخي نه لري پزما کې وسله کلم ده هم په دی باندې صفا کیږي وایا الیس بعدها بعد الطريق المنتنه طريق هي تبدا دوی ملارا خوشبو د منها د اولان غي ورته لهاو
قلت ما ورته بلا بعد طريق اطيب منها قال نبی علیہ السلام علیہ فهذه الطريق الثانيه بهذه په بدل د طریقې اولا کې چې په دویم لار باندې لاړ شي زایل کېږي ستا په خونه چې کم بدبویو پورې نښتې ده نښتې هغه زایل کېږي لکه مخکې حدیث کې یطهره ما بعده هغه مکان چې کم ستا په لمن پورې نښتې دویم سره هغه پاکېږي نو په دې باندې اجماع ده په دې باندې اجماع ده چې جامه ده نجاست ورته ورسېږي نو دا پاکېږي په غسل باندې جامع ته نجاست ورسېږي با په خلاف د موذینا ځکه جماعت د تابعین وایي چې دا دل چې کم دی دا چې دی نو موزه چې دی نو په مخلو پاکېږي یو جماعت د تابعین وایي که لمن پورې نجاست وسولیږي بیا ځمکه کې سولیږي په دې باندې پاکېږي دیو جن امام مالک رحمه الله وی ان الارض يطهر بعض بعضا زمکه بعض پاکیا دا قدم دې کې خود پزمکه باندې نجاست پورې راغې دویم په دې لار باندې روا ده په دې باندې دا پاکيږي او بعض علما وینا نجاست په مثل د بول ده جامع ته ورسیږي بدن ته ورسیږي نو دا پاکيږي نه مگر په غسل باندې دا بویندي خامخا دا بویندي امام احمد رحم الله معنا دا نه ده چې نه بول ورسیږي هغه نه باز مکه باندې دا پاکيږي دې مطلب دا ده په یو ځای باندې تیر شلې قذر مکان دی ډیران دی هغه کې لاړې بیا ورسته پاک زیراغه نو دا دوی هغه په خېده په ډیران کې اخی دي هغه ډیران هغه کې خسخزلې وچ خوشیان او سيزونه پکې دویم لار باندې لاړې دا پاکيږي نو غسل د قدم په کار نه دی وچ خوشیان دي خارش نه دي سوټي دي پټي دي درد دروز دي پکې لاړې وچ دویم زلار باندې لاړې پاک شو البته کلم دی وی بیا بویندې چې کوم دې ته دا رسیدلې دي دا بویندې نو دی وجه امام محمد رحم الله په موتا کې وای لا باس بذلك ما لم يعلق بالذيل قدر پروا نه لري کستا په لمن پورې ګندګي ورف اون خطلا اکثر د قدر درهم کبیره د وجنا نو دی کې مون نه کې تر سودي وینځلې نه چې وچوي پاکه د کلم دوی دا به وینځي کسیب دا کارقی قوی او نه معلومیږي نو پروان البته که کسیب وي وچوي دویم لار کړه هغه غوډله سټه د وسن ختی چې هم نشتا درت ورديږي کلم دوی قدر درهم نه زیاتی هغه به خامخا به وینځي اوایا باب دې په بیان د اجازت کې چې پانی ته ورسیږي موزه ته اوایا المعنى معنى ده حديث ذا ابي مغيرة حديث ابن مزيدة او حديث ابن عبد الواحد واحد اگر کے اختلاف دا الفاظ راغلے ویا اون بیت اخبرت ما تخبر را کڑے شوی ویا بنا کله چې پیمال کې اوساسونه پانی باندې اذان اجازت فین تراب له طهور دا خور دې د پاره پاکواله دې نعل پانه پاکوالی پاکيږي په نجاست باندې چې هغه جسم لري په دل باندې پاکيږي ځکه دا جسم دې صلیب دې سخت دې کلک دې وسله ودا پاکيږي د دې مینته نجاست نه نوې تخلل د نجاست ناراضي ګورا نجاست ناراضي او نو دبا موذیتا پانی ته نجاست ورسدل فدلکه بالارض اثر لال منفی باندې جایز ده امام شافعی رحمه الله قول قدیم هغه چې دنو داده قول جدید دار لابد من الغسل بالماء هغه په حدیث کې تعویل کوي دعوت د نجاست یابست نه مراد ده معنا دادا یو شی په دې پورې ونه خطا هغه نه با چې د وصله و دا وجه نجاست نه دی د امام ابو نفر مولا ظاهر روایت داده موزه په دل باندې فاکیږي دا پاکیږي اذا جفت النجاست علیه نجاست په باندې وچی په خلاف د لنا البته امام یوسف رحم مولا وی کچې ته مسح وکیل نجاست لونده دا نجاست د موزي امدارنګ د چقو د توري امدارنګ د ټوپک او د تبر دا د پزمکه باندې ورسول خو نجاست جسم لري لکه ګندګي دا روز د خارش نه دي او پزمکه دومره مبالغه سره اومخه تر دې حد پورې اثر باقی پاتې نشو اثر باقی پاتې نشو لون نجاست هم پاکيږي وجد عموم د بلوا د وجنا
ځکه دا ریښې نه لري دې کې روونه نشته دی چې هغې کې نجاست ونخلي چې غسله بالکل پاکېږي او که نجاست داسې وي جسد والا نه وي شراب دي بول دي یا به خامخا په غسل پاکېږي بغیر د غسل نه پاکېږي ځان پې باندې پوی که ملا صاحب غلط فهمي کړی نه شي دا بعضې کسان دي هغې مسلې کې تحقیق نه کوي یو څو احادیث یاد کړي وو فی جیبه کتابچه دو درې احادیث کتابچه کې لیکلې وي جب کې ایښې وي د خپل مذهبه نو هغه دا وایي ګوره حدیث کې راځي نو دې وجې نه په ډیران کې م رواني خرشنو کې م رواني او د دې په بوټ پورې او دا زما موزي دي خنګرونه بره دي هغې کې لندې ریښې وي خارشنه پکې نښتي خوشحي په نښتي هغې ته باندې مونځ کوي د جنازې یا 15 وخته مونځ کوي دا ګوره ناروا دی او جماعت هم پکې داخلېږي وی دا خو حکم د موضوع لري دا نه هغه چې هغه ریښې نه لري نجاست نه خلي نه متجسد نجاست د وی سلې مبالغې باندې پاکېږي یا دغه حدیث ځان ته دلیل پیش کوي ولیطهره بما بعده وروسته د الله د ځمکه باندې پاکېږي هغه لون نجاست دی سترګې کولاو کا لون نجاست نه وچ نجاست دی لون نجاست بوین دی او بل هغه چې ریښې نه لري نجاست جسد والا دی خو نخلی نه دا ستا په دې بوټ کې چې روونه دي په دې کې سوټه نښتې لوټه نښتې په دې کې خارشنه د میخې سوټه نښتې دا راواخله 3 ورځې وسوله او په ځمکه دا پاکېږي نه پاکېږي هلته پاکېږي چې کبل بل ورځې راواخلې او ښه منځ کې وسولې 1 ګنټه ورته کښېنو نو هغې نه بعد به پاکېږي بیا خاوره باندې وسولې هلته خاوره رسېږي نه که نه هغه ریښې لري دنه کلکې شوي دي مضبوطې شوي دي ته معلومات وکړه چې کله بوټان وړي کې په ځای کې او هغې کې د لاندې خاورې خځلې نښتي چاړه چغور پسې راواله زور کوه پیشکسو پسې راواله هغې نه وځي په اسانه نه وځي که نه وایه وبه قال حدثنا احمد بن جابر قال حدثني محمد بن كثير عن سمعني عن رجل عن ابن عبد عن زيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما قال اذا بخفي فطهور قال نداوت الاذان نجاست یابسه یا لون چې جسد والاوي بخفیه په موضوع باندې بمعناه یعنی حدث حدیث بیان کړی محمد ابن کثیر د اوزعینا په معنا د هغې باندې چې کوم حدیث ابي مغیره ابن مزید او ابن عبد الواحد بیان کړی دی بخفیه په موضوع باندې فطهورهما مطهرهما التراب فاذا مسح بعد ذلك بالتراب وزال اثرها من الخف يطهر نموذ پاکیږي ګورا وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن عادل قال حدثني يعني حبيب بن حمزه عن ابن محمد بن الوليد قال اخبرني ايضا سعيد بن ابي سعيد عن القعقاع بن حكيم دې باندې ځان پوه کا دلته په دې لفظ کې علماء اختلاف دي چې امام ابو داود څه مراد دی په دې لفظ باندې چې هغه وی اخبرني ايضا سعيد بن ابي سعيد د قعقاع دې کې 3 قول راغلي یو قول دار چې دا قول د اوزعی دی په تقدیر د واو باندې دی واخبرني حدیث اوزعی بیان کړي د محمد بن ولید نا امام اوزعی وی واخبرني ايضا ما ته حدیث دارنګه بیان کړي دی سعید بن ابي سعید دوالو حدیث بیان کړي دی د چانا محمد بن ولید سعید بن ابي سعید دوالو حدیث بیان کړي د قاقانا او صاحب د عون المعبود وی د دې معنا دا ده چې اوزعی حدیث بیانې د محمد بن ولید نه دا محمد بن ولید وی دویم قول دار محمد بن ولید وی چې اخبرني ما ته خبر را کړې سعید بن ابي سعید امدارنګا د قعقاع ابن حکیم نه د حضرت عائشہ رضی الله عنها لکه څنګه چې ما ته خبر را کړې سعید بن ابي سعید عن ابيه عن ابي هريره هغه خبر را کړي بنا پدی باندې دا ضمیر د قالا دا براجی شي چاته محمد ابن ولید تا دا اخبرني دا کلام بد چا شي د محمد ابن ولید شي سو احتمال شو دریم داده معنا دادا دا محمد بن ولید وی اخبرني ايضا ما ته خبر را کړی هم دارنګ سعید ابن ابي سعید لکه څنګه چې ما ته خبر را کړی دی د چانه د قعقاع ابن حکیم نه حضرت عائشہ رضی الله عنها ام دغه سما ته خبر را کړی دا قول بد چا شي د محمد ابن ولید شي نو دا احتمال دی مقصد هغه داده لونه وایا عائشہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم بمعنى باب العاده من ان لا تدخل في
باب دې په بیان د اعاده د مانځ کې د نجاست نه حکم د اعاده د مانځ د وجر نجاست نه هغه نجاست چې په جامه کې وي اعاده د مانځ شته کنه نشته نه وایا قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ام يونس بن شداد قال حدثني حماد وشهد العامليه انا سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن من لم يحج يصيب التوبه شبه شعار هغه جامع ته وي د بدن سره لګېدلې وي وایا کیسه د یخني د وجنه جامع په سره می صادر اغوستي وایا وګورا نبی علیہ السلام اوتل د جمعات نه کور تراغه فصل الغداء صباح ثم جلس بين الناس فقال رجل يا رسول هذه لمعه دا یو قطعه لګه غوندې د وینې دا من د وینې نه لګه شان وینې د ستا په جامه کې وایا مع ما يلي على په معنا د معصره ده مع ما يلي هذه لمعه دا قطعه ته کوم دی نزيف فبعث بها د شړی باندې الیا مسروره او دا چې کوم دی قبض کړي شی واج اطراف جمع کړي شی دا جامه دا سره ټوله کړي شی وا په ید غلام کې وایا هذا مراد دا دم دی واجب و چې کا ورثلی بیا کا سائل به تراولې وایا نو دیو جناغ نبات ذ اولګلما دا چې دنو بیا به اولګدل ردتها فحرتها ردتها دا حورن ماخوذه په معنا د ردتها سره ده بیت الیه نبی له سلام تا وایا وهي علی دا کسا شریف پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې وایا باب دې په بیان د لاړې جامع ته ورسېږي دا پاکي دي کنه جسې دي وایا عن ابي نظرتا روایت دا حدیث مرسل ده مگر دومره دا با نظرتا تابعی ده لیکن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم نو دی وجنه روایت دا مرسل لاغله ده دا چې دینو ابا نظرتا دا د بصری اوسیدونکو ده دا په کونی باندې مشهور ثقه ده وایا توکړي نبی له سلام په جامه کې وحق بعض وی مخل بعض جامه د باسرا لاړی توکړي او بعض د باسرا دا سه وسلاوا شرط پکې دار چې نه سوار پکې نه وایا اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الحمد لله رب العالمين